أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقفوهم بیا چې کله دوی روان کی بیا ولا ورته فرمای لګي ودروي لګي ایثار کوي. وقفوهم ويدروي ایثار کوي. انهم بشکدوی مسئولون دین ابو تپوس کول شي دین لکه پښتنه قومه تاسو لګ ایثار کوي. مالکم سشول پتا سو باندې څه شي وی دي څه چل دی لا تناصرون چې تاسو امداد نه کوي دی یو بل ولی تاسو دیو بل امداد نه کوي. دنیا کې تاسو یو بل امداد کوو د اسلام او د قران او د پیغمبر او هم د غرنګ د الله تعالی د نظام مقابله کوس ولې نه کوي. او دغه نه مراد د دنیا کې आवाज اندازه هر وخت دا قبرونه مبرونه یادونه دې مطلب دا نه چې دا صرف د قران کریم د کبر پرستی مخالف دی. نه، هر هغه قوت او طاقت او شی چې د قران مقابله کوي د الله تعالی د دین او د الله تعالی د توحید مخالفت کوي دا ټول نه مرادي. لکه مثلا هم دې کې تاسو لږ سوچو کوي چې الله ورته لګي ایثار کوي او ایثار کوي بیا بدی ته وایي چې چل ولې دی یو بل امداد نه کوي ولې یو بل امداد نه کوي. نو کچا امداد وخی دنیا کې پیرانو مریدانو نه غینه به مولا پختنه کوي او کچا دنیا کې په امداد کړي د خپل سیاسي مشرانو او بشران دي لپاره دی غي لپاره هغه ته مو الله تعالی وایي تاسو خپل کې یو ډله وایي یو موټه وایي یو आवाज وایي دلته ولې نشي کولای دی بل امداد. هم دا غنګي کچا دشمنانو په خپل کې د خلکو په منځ کې مخالفت کې ملګرتیا کړي هغه ته مو وایي. زنان سوال کوم چې د مسلمانانو په خلاف د لوی اتحاد جوړ شوی دی دې ته مو وایي اوس اتحاد وکړي کنه اوس راځي مشیله کې اتحاد وکړي تاسو د ما مقابله کې او د مسلمانانو مقابله کې د جنتیانو مقابله کې ولې تاسو یو بل امداد نه کوئ. د تاسو لپاره د امداد ذریعہ وا د مالونو او د ډالرو او وغیرہ او تاسو دې لپاره امداد ذریعہ وي د فوجونو او وغیرہ ذریعہ سره ولې اوس امداد نه کوي تاسو. نبی الله فرمایي بلکې هم دوی به الیوم ننرذی مستسلمون تابعدار وي هغه ورځ به دی بیا تابعداري او بیا خو فائدہ نه کوي. واقبل او مخامخ بشي بعضهم زنه د دوی نه علی بعض بدن باندې يتساءلون پختنه بکي او بلنا خپل کې بوسيو بل سره بیا خبرې کوي. قالوا ذبوا انكم بشكتا كنتم ويتاسو تاتوننا شراتيكم غتا عن اليمين دخي طرفنا يمين ګورې ډېر معنا خيسته کړي دا خزان په پوي کوي. خي طرف عموما استعمالي کی د نکانو خلقو یا د خو خلقو لپاره لکه څنګه چې په صورت واقع کې الله تعالی استعمال کړي اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين د خي طرف ولا ان خلق ځغه نکان دي کی په بنیاد باندې دا خلق دا کم چې جهنم ته الله تعالی را جمع کوي او دې ته وو اجتاس یو بل نه امداد ولې نه کوي یو بل سره. نو دې کې دا کشران وو دي مشران ته چې تاسو د لاس موږ دل تراو او تاسو موږ تراتلې عن اليمين یعنی نیکی په صورت کې تاسو ځان نسبرګان جوړ کړیو تاسو موږ ته ویلو چې دا کار کوي نو تاسو باندې کوي کی او دا قران د وګ مګدا او دې تراشه او ورس کوا پلانې کوا او ډینګې کوا وغیرہ وغیرہ یعنی موږ تاسو تابعداري کړې و د نیکی په بنیاد باندې او دا خبره مې منلې و چې کله جنت ته به استاد وجنه او نن استاد وجنه استا خبره منلې په بنیاد باندې هم تر تبعید جوړ شوی دی جهنم ته ځه هغه ته اشاره ده او هغه ته اشاره ده او تاسو خو خیر خوا جوړ شي وي موږ ته لکه څنګه د شیطان ذکر الله تعالی موږ ته په سورته اعراف کې کړی دی چې شیطان آدم علی السلام ته خدا نه ویلي چې زه تاسو دشمن یم بلکې دا ورته ویلي چې تاسو خیر خوا یم او زه تاسو ته سم خبره خایم او غیره وغیره الا کوي انا بس اته استاد هغه کیسه معلومه ده. قالوا ذي بوای بلکې لم تکونو نو تاسو مؤمنان د مشران ورته جواب ورکړي چې زموږ په خپل ایمان درول موږ هم زموږ ولې موږ خبره منله تاسو باندې موږ زور خو نو وما كان او لنا موږ د پاره علیکم بتاسو باندې من سلطان انتظار بلکې کنتم وای تاسو قوم انداس یو خلق طاغین چې حد نتیریدون کی وای سرکش وای فحق بثابت شو علینا موږ باندې دا بو ټول په شریک وای چې بس هر کیسه ده تاسو موږ منله موږ رساو منله چې هر شولا خو ثابت ده اوسنن رضی قول ربنا خبر در رب زمغا اچھا غصدا ان بشکمغا لذائقون سکون کی اوس عذاب الله دې تاسو بچ کی
فاغویناکم بسمنگا بلاری کړي وای تاسو ان بشکمگا كنو منگا پخپلهم غاوین بلاری منگا خپلم گمراه او تاسو هم گمراه کړی فانهم بس بشکذی و یوم اذن بدغ ورزی فی العذاب فعذاب کی مشترکون شریکان پخپلو کی یو دی وی التهم ان بشکمگا کذالک هم دغرنګ نفعلوا منگا کو بالمجرمین مجرمان سرا انم دغزم طریقه د مجرمان سرا انهم بشکذی کانوا اذا هر کلا قیل چ او ویل شي او ویل شول لهم دیتا لا اله الا الله هر کلا بچ دیتا ویل شي چې ګوري اله الله دې معبود الله دې کرساز مددگار الله دې مدد غختله الله نه کیږي عاجزی الله تکیږي نو چې دا مرته ویلي یستكبرون نو دې تکبر کو بیا نبی مان الله دا خبره ويقولون ودي بويلي ان ايمغ لا تاريكو پریګدو الہتنا خپل معبودان هر ته موږ ته الله نه الہ جوړي او د خپل معبودان موږ پریګدو چې موږ ته الہ جوړ کړی دی لشاعر دیو شاعر د پارا مجنون چلی ونه دی نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي بل کی جاء دخرا وړه دی بالحق حق خبره وصدق او تصدیق کړه دی المرسلین پیغمبرانو انکم بشکتا لذائق العذاب الالم لذائق سکون کی العذاب العذاب الالم دردناک وما تجزون او بدل بتاس تنشی درکوله الا مگر ما هغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکاو الا ان تاسو خپل سزا د بد په صورت کې درکلی شي الا مگر عباد الله بندگان د الله تعالی المخلصین اخلاص کوونکی خالص اولئک هم دغه خلق دی لهم د پاره برزق رزق معلوم فواکه میوی وهم اودیب مکرمون عزت مند وی الله دې متوفر نصیب کی فی جنات النعیم فجنتن کی بوی د نعمتونو نډک علی سرورن پتختون باندې بوی متقابلین یو بل مخامخ یطوافو ګرځیرا ګرځیب اوړي به علیهم بدوی باندې بکاسین جامنا مم معین د جاری شرابنا دا شراب نه کده بوتل متل کی بوی جاری بوی وکړه د چینو په صورت کی بوی دمر بډیری او هغه شراب هم داسي وی چې ورسته آیات کې فرمایي سورته واقعه کې فرمایي الله چې نه بسر درد به راځي او نه به دی باندې سبلا نشه به راځي بيضاء اسفين لذتن خوندور کون کی للشاربین د څون کو د پارا ذائقه به هم برابر وي رنگ به هم خاستوي او دې کې په ټیسټ هم دې د پارا بهتريني لا فيها نبوي پدې کې غول درد سری او یا چې کومه هغه کیفیت په شراب او نتیجې د نشي په بنیاد باندې راځي هغه به هم نه ولا هم او نه بدوی عن هذا غینا ينزفون فنشي کراشي یعنی عقل نه کار لري دا سبم نکیږي وعندهم او دې سره قاصرات الطرف قاصرات خط ساتون کی الطرف دسترګو د نظر عین د غټو سترګو ولا پوری بوی دې سره قاصرات الطرف غټ سترګي بوی هغه او غسترګي به حیانات کی وی د خاون نه علاوه بل چا د بغړون کی نه کأنهن تبوای لکدا ان دا خذ بيدن اغیدی مکنون په پرده کې ساتلی شي داسې بخښتوي او داسې تبوای لکچا محفوظ ساتلی دي او د دې پختنه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کړي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابن جریر دا حدیث نقل کړي دی هغه فرمایي چې ما پختنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کأنهن بيد مکنون د دې معنی څه ده چې داسې بیوی لکه وای اگئی ساتلی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایل چې د اگئی د بره پستکه چې ده دا چې مات کې د نورست یو نری پستکه ده او باغې کې هغه اگئی باغې کې محفوظ دی او دا چې څنګه نازک ده او څنګه چې دا نرم ده او څنګه چې دا خسته ده او محفوظ ده هم د کرنګي بیوی دا خو هم د دې لپاره فاقبل نور مخامخ بشي د جنتیانو هغه د جهنميانو خبره وکړه چې خپل کې دا د جنتیانو خبره دي فاقبل بيديب يوبل مخامخ شي بعضهم ذن دوین علی بعض بذن باندې يتساءلون چې پختنه بو کې یوبلنا قالوا بوي قائلون وينكد دي جنتياننا منهم دوم دینا انی چې بشکا کان او لی ما د پاره قرین یو ملګری زما په دنیا کې یو ملګری و له ورته وای دا جنتی اوس بل جنتی د کیسه کوي چې ما یو ملګری و یقول اغب ویلی انک آیت لمن المصدقین تم تصدیق کون کو نه تام په پیغمبر ایمان راوړی دی تام قران ته خود کې خودو یا تم داسې خبرې کوي چې بیا وژوند کیږي وغیرہ ما یو ملګری ما ته بداسي ویل
نو اذا آیا هر کلامتنا چمړ شومګه وکنا او شومګه ترابن خاوري و عظامن او هډکی ان لمدینون آیا مونږه ته بیا لمدینون بدل را کولې شي دین معنی بدله هم ده کنه ان بیا مونږ ته بدل را کولې شي نو دا خبره بده یو کی شکل دا خبره او کی نو دې خبره نه خو الله خبر شي الله خبر ده علیم ذات ده نو الله وو ته فرشتي ذری سره دې ته وایي چې قال هل انتم مطلعون دا تا چې کوم ملګری ذکر وکړو چې هغه ما په ویل چې تا دا کار کړی دی ته هغه نه ځان خبرول غواړي درته وایي خیمه چې چرته دی الله ورته وایي قال او وایي هل آیا انتم تاسو مطلعون قتل غواړي داغه اطلاع مو مې داغه چې خبر مکم نو فطلع نو بذب وګوري اطلاع وشي نو وګوري فرآه هغه وګوري هغه سړی فی سواء الجحیم پمنځ جهنم کې په برابر حیثیت جهنم کې او دا الله تعالی د جنت او د جهنم هغه الله تعالی په کیفیت داسې غي تکړه وي چې آسان سره یو بل پوری او طاقت به دومره وي چې د جهنم کې دنم قتل شي او خبره به هم کول شي لکه څنګه جنت د بعد فرشتو تعالی طاقت ورکړي دي څومره چې موږ ته خبر یو غنا زیات به څومره امدارنګ ولا جنتیانو ته بور کی قال او بویدا سره دا جنتی وو صورت وای د جهنمی ته الله قسم دې په الله ان کتا چې بشک وید نشته ودا خبره لتردی چې څه هم ځان سره لا کړې وې تا خو څه ګمراه کړو ظالم ته خو ځان ته پروتي ظلم ځان سره تر اوسما خدا خو خو چې ما تا خبره ونه منله او دا په دې خبرو کې را نغلمه ولولا او کچری نو نعمت ربی نعمت زما رب لکنتم زوی انوم بز من المحضرین تاسو رب دې مجرمانو کې حاضر شونا زب مزت حاضر وې په دې جهنم کې افما نحن بمیتین نو آیا نه یومږه بمیتین مړکیدون کی نو ستاسو پته ونه لګی دا دا منل نه الا مگر موتتنا مگر مړ کېدل زمګه الاولى اړمریدل وما نحن ان یومږه بمعذبین اذا ورکړی شونا ان بشک هذا له الفوز العظیم بشک دغه الفوز کامیابی العظیم لویا لمثل هذا د دې بشان دی فليعمل بس عمل دیو کی العاملون عمل کوونکی سمراته ان تاجه دواړي کسی واوري دي د جنت خبر د جنتی خبره تخوخه شو نو پکار چې داسې عمل تموکا د دې عمل کړو نو دا تا چې ملګری دوکه کوي او تا د قران اړای او تا په خپل نور فضولیات او عباسیات او خرافات کې نه نباسي نو ته ورته وایي ستا خبره نه منما د الله خبره منما نو چې داسې عمل وکي نو جنت ته بلار شي هغه تم وایي چې تم راځه جنت ته تم د جنتیانو نه شامل شه نو وقار چې دې عمل وکيوم د غرنګي ازالک یا دغه خیر بهتر ده نزولا من مسیا ام او یا شجره الزقوم وند زقوم نو دا د جنت د مل مسته چې تاسو واوري دا خسته ده او که د جهنم هغه ونه چې د زقوم دغه خسته ده ان جعلناها بشکم غکړه د هغه ونه فتنه ازمائش للظالمین د ظالمانو لپاره دغه چې دی پر خان دي دا څنګه جهنم ده وای جهنم کې بونی وي یو طرف ته وای چې ور ده او بل طرف ته چې پکې ونی وي دا به خندیدل او پیدا ماکي مشرکین نو الله وای دا خو فتنه ده ازمائش ده انها بشکا شجره یونا تخرج چراوزی فی اصل الجحیم د منځ جهنمنا او دا داسې ونه ده چې هغه د منځ جهنم کې براوزی طلعها غنچی د هغه میوه د هغه کانه تبوایل کاغا رؤوس الشیاطین سرونه دي د شیطانانو ان دې مراد نه چې شیطان سر چالي دل دی او مغه سي بوي ولکه څنګه چې شیطان سر د انسان په تصور کې خوفناک کی لکه شپې مونږ یاري خلق الله بو دې بلا دې وغیرہ وغیرہ هم دا غرنګ د هغه ته چې ګور نور نه یریږي به هغه دا قتل هم خوفناک کی داغه او بیا د جهنميان چې کله ارزو کی نو بیا د جبرائیل د جهنم دغه فرشته راولي او هغه په خوراک ورته کې لازم تاسو بچ کی داغینه طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم بشكد الى اكلون خامخ خورن کی من حد اغینا فمالئون بس دکب کی من حد اغینا البطون خیته ثم بیا ان بشکلهم ذ پارب علیها د دې د پاسا ان د دې خوراک نه چې دا خوراک لو کی لشوبن نبیا بغډونی د ابو من حمیم د اشدل ابونا هغه ور باندې پر نور ور واچي بیا الله تعالی دې موږ تاسو بچ کی او هغه پټی دلی ابو او هغه به هم ویني زوی د جهنميانو ثم بیا ان بشکا مرجعهم واپس ګرځیدل د دوی ل الى الجحیم جهنم طرف ته بوي دا بالا دوی بوزي فرشتي ذریعہ سره از خوراکو کی خوږي ای اوږي خرازي
نو دا پر باندې خوراکو کی بیا ودی اور واخلي خېټه او بیا دا وایي چې تګي شو به خطګي خرازي بیا ور باندې دا اوس کیا او بیا به راوچی او بیا جهنم ته راوچی الله دې موږ تاسو بچ یا الله تعالی ټول مسلمانان بچ کړي د جهنم انهم بشکدوی الفودی مندلی و اباهم بلار اخفل بلاران نک ضالین گمراه بلاری فهم بس دوی هم علی آثارهم دغیب نقش قدم باندې یهرعون منډي وین کی روانو بس موږ څنګه دوه دغیب بس روانو ولقد فتاکیک سرا ضل گمراشی وی قبلهم مخکد دوینا اکثر الاولین اکثر د پخوانیونا ولقد فتاکیک سرا ارسلنا مونږ راستولیو فیهم بدوی کې منذرین یا ور کون کی فانظر بسو ګرا کې فکانا څنګه شو عاقبت المنذرین اخر انجام دی ور کون کو ولقد او فتاکیک سرا نادانا आवाज وکړو مونږ ته نوح علیہ السلام فلا نعم بس ډیر خستا ډیر خ المجيبون مونږه جواب ورکون کیو مونږ نه دعا وکړه او مونږه خ دعا قبلون کیو وینا او مونږه نجات ورکړو هغه ته واهله او داغه کور ولوتا من الكرب داغه تکلیف العظیم لوینا وجعلنا او مونږه جوړ کړل ذریته اولاد هغه هم الباقین او ماغي باقی باندې کیدونکي دغه جنور خو هلاک شول او په کشتۍ کوم دی پاتې شول وترکنا او موږ پر خدای علیه په د باندې فل اخرین پرستنو کې ان کې صد دوی پرستنو کې سلام دی علی نوح په نوح علیہ السلام باندې فل العالمین په جهانونو کې ان په عالمو کې ان بشکمغا کذالک هم د غرنګي نجزل المحسنین بدل ورکو نکانو خلقتا انه بشکاغا ان نوح علیہ السلام من عبادنا المؤمنین زمونږ د مؤمنانو بندگانو نو ثم بیا اغرقنا مونږ غرق الاخرین اغنور وان او بشکا من شيعته د اغید دلنا یعنی د نوح علیہ السلام د پیغمبرانو نا الا ابراهیم البته ابراهیم علیہ السلام هم اظهر کلا جاء چراغ ده ربه خپل رب ته بقلب سلیم پزړه روغ سرا صفاز سرا سالم سرا چې شرک وغیرہ پکې نه وو اظهر کلا قال چې د اولی لابيه خپل پلاتا وقومه او خپل قوم ته ماذا تعبدون د څه عبادت کوي تاسو د څه دي چې تاسو کوي افکن دروغ ته ویلي په دروغ یو شی جوړ کی آیا په دې دروغ الہتن معبودان دون الله سوا د الله نه تريدون چې تاسو غواړئ فما ظنكم بس خیال استاسو برب العالمین رب العالمین باندې په پالون کې د عالم باندې فنظر بسو قتل د نظرتن یواره قتل سرا فی النجوم پستورو کې لکه څنګه سره حیران شي داسې بره وګوري داسې فقال انا ویلی انی بشکل چیما سقیم زبی طبیعت یما زما طبیعت خنه ده مزاج مخنه ده او دا چکل غوی روانو خپل غزیتا ملي ته او عبادت ته او بیا بغزه کې ودی ملي کول او بیا ابراهيم عليه السلام ته ویل چې تم غسر لاړ ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې زنه ما زما دي سر نه لګي بعض خلکو د دې معنی د بیمار کړي دا او بیا هغه په اړه دا جواز جوړ کړی دی چې کنده د ابراهيم عليه السلام دروغ او هغه دروغ ویل ودی ته په ابراهيم عليه السلام شان سره د خبره د سړي زیاته مناسبه نه ده نو کوم مفسرینو چې د خبره ته اهمیت نه دی ورکړی او د کوم چې د بلې ته ورکړی دی دا ډیره مزیدار ده ځکه چې سقیم یوازې بیمار ته نه وایي یو شي سره چې تا نه لګي تا طبيعت باندې هغه خنه لګي کراهت محسوسه هغه باندې کې لکه مثلا ما یو کار سره ته یو کار کې تاسو نه لګي نو زدا ویلې چې مجزه د کار نه سقیم یم یعنی ما په طبيعت باندې خنه لګي ستاسو د کار په ما خنه لګي فتولوا بس دی واپس شول عنه داغنا مدبرین شاکون کی دغه چې تهنت لور سره او دی لاړ خپل غمنډیا ملا یا چې دی ورځ د عبادت فراغ بس دی ورغه الى الہتهم اغي معبودانو ته فقال نو ویلی د ابراهيم عليه السلام هغه بوتانو ته ویل هغه غړ بوتانو هغه غړ سترګې لکه څنګه چې لوی لوی جاسي جوړ شي الا تاكلون خوراک ولنه کوي تاسو او دا چې دا خور مشه چې لاړ شي او دا بدی باندې دا مټیان او دا بسکټ او دا خواږه زړه ترخه دا پراتی ورسره او دا د دوی باکره هغه پروګرام نو دی ورته چې خوراک ولګي خوراک تاسو پروت لګا مونږه هغه چرته یو سړی وي د کلینر راغلو نو ډېر زیات وګشي او د بازار نو صحیح بازار کې وګشي هم د بازار د نوې دکانونو چې تریدلی هم نو
نو دې چې راغله د میوه ته سړی ناشته او د هر طرف ته میوه دي او دا ورته خاموش ناشته نو دې حیران شوه ده داسې خلې راغسته ده او د سترګې کې داسې ورو وکی کوي چې هغه دغه هغه ته داسې کړی دا څه کوي وای ته نظر لګي او یا لګي نو چې نظر دی لګي نو خوري ولې نه نو هغه چې کله دغه څنګه خپل وګړي د غریب خدا په نه و چې د دکاندار وی وغیرہ نو ابراهيم عليه السلام د دې بوتانو ته وایي خوراک وړي نه کوي مالکم تشویری پتا سولې لا تنطقون چې خبرې نه کوي خبرې ولې نه کوي او دا دغه پوری هغه او دغه حقیقت بیانول دي څنګه چې دا د مشرکین یو عجيبه غوندي صورتحال فراغ بس راغه یعنی بیا رګیا شو ورغه علیهم پاوی باندې ضربن په وهلو بالیمین په خلا سره فاقبلوا بسرما خامخ شول دوی الیه د طرف ته بیا واقعیت اس مخکې تیر شوی دا کنه چې دوی ویل چې موږ سړینو ماوردل لري چې ابراهیم ورته وایو او بیا غرا وستو او بیا غنه پختنه کوي فاقبلوا بذوی مخامخ شول الیه دتا یذفون پمنډا یعنی پسړه سره قال وی ویلی اتعبدون ایتاس عبادت کوي ما د اغذ تنحتون چې تاسو په خپل جوړوي ابراهيم عليه السلام ورته والله ولا تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو وما هغه تعملون چې تاسو کوي قالوا دی اولی ابنو چې جوړ کړي له د لپاره بنیانن یوته مکان فالقوه بيده وغرزوي باغی کې فل جهنم په اور کې ان لوی اور تبل کوي او به اور کې وغرزوي فارادوا بذی اراده وکړه به د ابراهيم عليه السلام د پاره کېدن د چل کولو فجعلناهم بسمون کړلو الاسفلین هغه چل د دوی الاسفلین ناکاما خطا غرزدلې وقال او ویلی سوره انبیاء کې قصه تیر شوی دا کنه چې انا رکونی بردن وسلام علی ابراهیم انبیاء آیت نمبر 69 نهش پیتم وقال او ویلی ابراهیم علیہ السلام انی ذکی مذاهب تلون کما الی ربی خپل رب طرف ته سیهدین زرد چې ما ته بلا راخای دغه چې هجرت وکړو دی مجبور کړ بیا رب یو د ویلی چې اے رب زما حب را کلمات حب لی را کماتا من الصالحین د نیکانونا یعنی اولاد را کماتا نیک په دې وخت د ابراهیم علیہ السلام بچی نو فبشرناه بس مونږ زیره ورکړو د تبع غلام په یو هلک سره حلیم بردبارا صبرناکا لوی زړه ولا فلما بهر کلا بلغا چې ورسېدو اغالک معهود د سره السعیا کوشش تا کار تا منډه تا سعی کوشش ته ویل کیږي یا کار کول یا منډه کول قال نو ویلی ابراهيم عليه السلام یا بنیا اے زما بچیا انی بشکز چیما ارا وینمتا فی المنام بخوب کی انی چیکنن ز اذبحک حلال ومتا ذبحک ومتا فانظر بس وګرا ما ذا ترى چې سرای دستا څه اراده لري ته د دې لپاره نه چې کنه غنه پښتنه کوله ابراهيم عليه السلام قتل چې کنه زه وګرا ما چې زما د بچی چې کوم تربيت کړي دي آیا د هغه تربيت په بنیاد باندې رالو شوی دی او کنه قال ویلی ورته بچی اسماعیل علیہ السلام یا ابتی زما پلار افعل کما هغه تو امر چې ته حکم کړی شوی دی ستجدونی زرد چې ته ما ان شاء الله کچری خو خو دی الله من الصابرین د صبر کوونکو نه فلما بهر کلا اسلم د دوړ ته اشاره ده تسنیه صيغه ده هر کلا چې دی حکم اومنه وتله او وای چوده للجبین په اړه باندې تندی معنا دا دې ته ویل کیږي او دا چې کله سره د علالولو د سملې عموما دا دې په اسمه کې باندې اولګي دا وای چې وده په اړه د مخ باندې په یو طرف باندې د مخ ونادیناه اوازکم غیا ابراهیم چې ابراهیم شړې راوغستا باقاعده په باندې تیر کړل او د خیال دا اسماعیل علیہ السلام ورته ویلو چې ما په دې شاته طرف نه ځکواچو چې زما مخ نه ګوري او یا ما مخ باندې پرده واچو ته ګوري نه او به چړه خطیر کړل چې خطیر تیز شي چې ډېر تکلیفونه غواړي او ډېر وخت مونږ غواړي چې شیطان غالب نشي نو فورا دا چړه تیر شي چې دې زبشي نو دا فورا هغه چړه پیرا کړل د په خپل خیال کې غضب کو او چې ویل د اسماعیل علیہ السلام ورته ولاړو او په غزه کې یو ګډ ذبح کړی شو او دا هغه سنت چې اوسه پورې موږ د پاره ده او الله تعالی موږ د پاره د هغه په ذبح کې اوم د ثواب له لوی ذریعہ جوړ کړل چې موږ قرباني کوو او الله تعالی موږ د لوی ازمایش نه بچو کني موږ به د ازمایش او خپل بچی مو ولا لولای قد بتا کی سرا صدقت تارشتیا کلا الرؤيا اغخوب ان بشکمغا كذلك هم غرنګ نجس المحسنين بدل ورکو نکانو تا قد صدقت رؤيا بشکتا رشتیا کلا اغخوب دغه چې د پیغمبرانو خوب وحی وی بکدا
هغه د خوب کې کوم خبره وشي دغه منل عمده کرنګي ضروری وي لکه څنګه چې د وحي ذریعہ سره ان یقینا هذا له البلاء المبين دا ازمایش تخکارا وفدیناه او مونږه په بدل کې ورکړو دتا بذبح ذبح عظیم لویا ذبح په بدل کې ورته ورکړه وترکنا او مونږ پرې خدای دا طریقہ علیه بد باندې فی الاخرین پرستنیو کې سلام دی علی ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام کذالک هم د غرنګ نجز المحسنین مونږ بدل ورکو نکانو تا انه بشکا من عبادنا المؤمنین زمونږ بندگانو مؤمنانو نو وبشرناه غزیر ورکو هغه ته باسحاق د اسحاق علیہ السلام نبیًا چې کله پیغمبر بوي من الصالحین او د نیکانو نبوي وبارکنا برکت ورکو علیه هغه ته وعلى اسحاق او اسحاق علیہ السلام ته ومن ذریتهما اولاد دې دوړو ته محسن نیکوکار خیستا وظالم ان ذنب پکې ظالمان وی لنفسه خپل ځان لپاره ستاسو دی اولاد نه لکه نن دا هغه اولاد کې چې کوم بنی اسرائیل يهود او نصارا دي دا ظالمان دي او باغې کې کوم نیکان خلقونه هغه نیکان او محسنانو لنفسه خپل ځان لپاره مبین خرا ولقد پتا کی سرا مننا موږ احسان کړو والا موسی علیہ السلام باندې وهارون علیہ السلام باندې ونجیناهما موږ نجات ورکړو دي دواړو ته وقومهما او د دې قوم ته دواړو قوم ته من الكرب العظیم د مصیبت الوینا ونصرناهم موږ مدد کړو دوی سره فکانوا بسوا هم الغالبین او مغه غالب کیدونکي او مغه غالب شول بیا او فرعونان محلاقل وآتیناهما موږ ورکړو دي دواړو ته کتاب المستبین واضحه بیان کونکي خارا وهديناهما موږ خدای دي دواړو ته الصراط المستقيم برابر وترکنا موږ پر خدای باقی علیهما په دي دواړو باندې فل اخرین ورستنو خلقو کې کیسي ذکر خیر سلام دی علی موسی و هارون علیهم السلام باندې ان بشکمغا کذالک هم د غرنګ نجز المحسنین بدل ورکو نکی کوم کوتا انهما بشکا غدواړه من عبادنا المؤمنین زمغه د نیکانو بندگانو نو مؤمنانو بندگانو نو و ان او یقینا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اذ هر کلا قال چې هغه ویل لقومي خپل قوم ته الا تتقون تاسو یریږئ اتدعون ایتاس دعاګانی کوي بعلن د بعلنا بعد دغه د بوت نوم دلوي لکه څنګه چې د مکی ولو حبل نومو وتزرون او تاسو پرېږدئ احسن ډیر خسته الخالقین د ټولو نه خسته خالق ان الله تعالی چې هغه خالق دی او احسن الخالقین دی ټولو نه خسته پیدا کون کې دی الله چې الله دی ربکم تاسو رب دی ورب او رب دی ابائکم الاولین تاسو د پلارانو مخبخانو فكذبوه بذوته دته دروغ نسبت وکړو فانهم بشکدو الى محضرون دوی به حاضر کړل شي په جهنم کې یا موږ مخته الا مگر عباد الله بندگان د الله تعالی المخلصین هغه چې مخلص وی خالص وی وترکنا موږ پر خدای د دوی دا کې صالح بد باندې فل اخرین په اخرو کې سلام دی علی الیاسین په الیاس علیہ السلام باندې ان بشکمغا کذالک هم د غرنګي نجز المحسنین بدل ورکو نکانو خلقتا انه بشکا من عبادنا المؤمنین د بندگانو نکانو نو مؤمنانو نو وان بشکلوت علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اس هر کله نجینا هو جمغه نجات ورکو اغتا او اهله او دغه کور ولو اجمعین ټولتا الا مگر عجوزنا بوډای فل غابرین پرست پاتې کیدونکو کې شوا یعنی هلاک شوا ثم بیا دمرنا موږ هلاک للآخرین اغنور وانکم وبشکتاسو لتمرون تیریږي علیهم باغوی باندې مصبحین په سحر وخت کې وبالليل وبشبيهم افلا تعقلون تاس دمرنه پويږي وان بشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اس هر کلا ابقا چې او تختید لاړو ال الفلک کشتی طرف ته المشحون چې ډک کړي شوی و د چې کلا لاړو نو الله تعالی اجازه کړي نو یعنی الله تعالی له حکم کړي نو د لاړو دریاب طرف ته دریاب کې کشتی ډکوا په د باندې جلدی وا چې زړه د کړي نه لاړ شمه ځکه چې عذاب راځي نو د هغه ډکی کشتی ته وختو کله چې د کشتی له کمن ته لاړ د دریاب نو بیا هغه په ډوبېدو باندې شولا
نبی فیصله دا وشوله چې کشته کې وزن ډیر دی نو موږ به یو کس د دریاب ته غورځو دغه چې ټول هلاکیږي هغه یو کس په کې هلاک شي نو دی وجنه چا منل نه چې زما او زما بهر فیصله دا وشو چې قران اندازي وکړو چې چا قران وته بس هغه به غورځو دریاب ته بچنان چې قران د یونس علی السلام وته نو یونس علی السلام په دریاب کې وغورځاو او بیا ماهی تعالی تعالی حکم ورکړو او بیا ماهی دې په تیر کړو او په درې تیارو کې د ماهی اغراغو یو د ماهی د خېټه تیار او یو دغه د کلمو غدن نه حیثیت تیار او یو دغه کوم چلی چې ور باندې د دریاب تر او د خېټې تر او دغه کوم ځای کې چې پروت د هغه تیارې کې د غراغه هغه باندې کې واقعیت تاسو مخکې ما ورته دا اوس بیا تاسو اوري فصاحما بس قران دازي وکړه فکان بسود من المدحضين دا شکست خوردنا ان ذبح حق هغه روتلا ناکامنا مغلوبنا فالتقمه بس لوی تیر کو یا جوړې تیر کو اټولې تیر کو خپل ژوند کوی کنه چې روغې تیر کو الحوت اغماهی وهو او هغه ملي پخیمانو ادکه چې کار خو هغه د الله په اجازه نه کړو فلولا بس کچری نه وای ان انه بشک هغه کان چې هغه من المسبحين د تسبیح کوونکو نه یعنی یو تسبیح هغه چې کوم سوره انبیاء کې تیر شوی دی کنه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو هغه ویلا او دغه بنیاد باندې الله تعالی نجات ورته ور کړو او وايي شرع باز مفسرین دې تم کړی دا چې د اول نه چون کې نیک سړی او د تسبیحات وایون کې او د الله تعالی تابعدارو نو هغه تابعداري د لپاره باعث جوړ شولا د دې هلاکت نه خبر الکما خبره چې لا اله الا انت سبحانك کباره کې دا او هغه بهترینه ده للبثا نو دې پاتې شوی بوې فی بطنه د پخېټه کې الی یوم یبعثون یو تر هغه ورځې پورې چې خلق به پکې را پاتول شي یعنی کته د تسبیح کوون کې نه وای للبثا نو دې بخامه خپاتې شوی د خېټ په خېټه د مای کې تر قیامت پورې به پاتې وي فنبذناه نمغوا چول دې بالعراء په یو میدان کې وهو او اغا سقیم بیمار همو ان دغه چې په مای خېټه کې دومره عمودای ته رکړی و نو ظاهر خبر ده بدن هټول کچې شي وانبتنا امغرا زرغون کړلا علیه په د باندې شجره نیواونا می یقطین یعنی هغه ونه چې هغه زلی لري زلیدار او بیا ځنه خلکو دې ته اشاره و چې دا کدو او کدو بختوره میوه دا وغیرہ وغیرہ هر څه چې دا قولانه دی ویلي چې کدو خبر کدو یا نو خو یو ونه ولا تعالی الله زرغون کړلا چې هغه لپاره د سوري تنظیم ولا تعالی وکي وارسلناه امغول غلده الى 100,000 فزرو یعنی یو لک خلقتا سلزر کسانو تا او یزيدون یادین لک زیاد فآمنوا بذی ایمان راړو فمتعناهم بس پیدا ورکړه دوی ته یعنی مونږ دوی ته پیدا ورور سوالا الہی تر یو مودي پوری دغه چې عذاب اعلان وشي نو بیا هغه قومونو ته الله پیدا نه ورکړي صرف د یونس علی السلام قوم دا سه و چې دی په هغه وخت کې توبه وېستا او الله تعالی د دې توبه قبول کړله او عذاب ورنکړو نو فائدہ ورکړل موږ دوی ته یو وخت پوری د مرګ غنی فاستفتهم بس پختنه وکړه دوی نه علی ربک یا رب دستا البنات وغد پر لونه دي ولهم او دوی د پر البنون زامن دي دوی ویل چې فرشتي د الله لونه دي نو تلک دینه پختنه وکړه چې ځان د پر زامن خو خي اولاد پر لونه خو خي دا څنګه تاسو فیصله ده ام خلقنا آیا پیدا کړی دي مونږه الملائکه فرشتي اناثا لونه یعنی آیا ته دینه پختنه وکړه چې دا فرشتي مونږه لونه پیدا کړی دا څنګه چې الله تاسو وایي د الله لپاره تړي ده اناثن خزی زنانا اسی خو د ملائکه دا مؤنث نه ده دا مذکر لفظ ده او چونکه خدا د دې اخیری کې چې کومه تایتانیست ده د دې واحد چې کله مذکر وي د هر هغه جمع چې هغه باندې تایتانیست داخل شوی ولی نه خو چې دا هغه واحد مذکر وي نو دا هغه مؤنث به هم مذکر وي نو ملک چې کوم ده دا مذکر ده او فرشتہ هم خو چونکه الله تعالی دې لپاره صيغه همیشه د مؤنث استعمال کړی ده موږ مرته مؤنث استعمالو په خپل د دې حقیقت چې کوم ده مذکر ده نور هغه لپاره موږ غوته حیثیت نه ده چې مذکر ده او که مؤنث ده او که جوړه هغه نورانی مخلوق ته څنګه چې الله شان سره مناسبه څنګه چې الله غ پیدا کړی وهم او دوی شاهدون گواو په دې باندې ان دوی لیدلې دي دا چې ما دا پیدا کړی دي لونه یا زنانا الا خبر شي انهم بشکدوی من افکهم د دې خپل دروغونه لا یقولون چې وایي دوی دا دروغ وایي خپل ولد الله چې اولاد د الله تعالی دا دروغ دي دوی وانهم بشکدوی لکاذبون دروغ وایي اصطفى البنات على البنين اصطفى ايدي خوخړه ده البنات لونه على البنين په زمانه باندې یعنی د الله تعالی ترجیح ور کړی ده لونه ته په زمانه باندې چې تاسو وایي چې لونه دي
مالکم تشوی دی پتا سو باندې کیف تحکمون دا څنګه فیصله کوي تاسو افلا تذکرون تاسو دومره نه پوهیږئ ام لکم تاسو سره په دې خبره باندې سلطان انس دلیل دې مبین خرا فاتو نراوړي به کتابکم خپل کتاب ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی وجعلوا عظیم قرار کلا بینه من الله ان دا اغسرا وبین الجنه او په منځ پیرانو کې یو معنا خو لفظي د جنتی هم دغه پریان دي او عام او مانو کې پریانو معنی کړي هم ده خو بعضو معنا د جن معنا مانوي هم کړي ده لکه څنګه چې یو شی د سترګو نه پټته هغه د جن ویل کی لکه باغ ته جنت ویل کیږي لیونی ته مجنون ویل کیږي ځکه چې پرده پر راغلي نو دلته مخکې څنګه ذکر دیر شه د فرشتو نو دیو جن بعض مفسرین فرمایي چې دلته نه مراد مانوي ده ان هغه فرشتي مراد دلته هم چې غلي دي نشي هغه پټې دي سترګونه جن تم دغه جن وایي چې سترګونه پټې دي نو دیو جن اشاره ده د فرشتو ته خدا دا غيوم د بعض مفسرین او غراء می صرف تاسو ته خدا وبین الجنتی او پمنځ پریانو کې نسبا رشتہ یعنی دوی وایي چې کنه دی کې د الله تعالی رشتې دي د فرشتي د الله لونه دي او د لونه د پریانو نه پیدا شوی دي وغیرہ ادا دوی جوړ کړی دي دا رشتې ولقد فتاکی سرا عالمات الجنتو وحدی د پریان انهم چې بشکدوی لمحضرون حاضر بشي حاضر کوله بشي سبحان الله پاک الله تعالی عما یصفون دا غنا چې دوی بیانوي الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصین خالص مخلص فانکم بشکتاسو وما او هغه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ما انتم نه تاسو علیه پدوانی ان په الله باندې بفاتنین فتنه کیا چون کی تاسو او تاسو د خدایان یا چې تاسو معنی د ټولم چې راجمه کوي او بیا زور وکړي نو الله په فتنه کې او بازمایش کې نشي اچولای یعنی الله ته نقصان نشي ورکولای الله ته شکست نشي ورکولای الا مگر من هغه تو هو چې هغه سوال الجحیم رسون کې د جهنم ته ننوتون کې د جهنم وما منا او نشتا مونږ سره الا مگر دا فرشتي وسوای نشته مونږ د پاره یا نشته مونږ سره الا مگر لهود اغه مقام یو زید معلومه یعنی هر چا مونږ ته عبادت معلوم دی ځای معلوم دی ډیوټي معلومه ده او زمونږ کار معلوم دی دا څنګه ده چې کني دوی مونږ راغواړي چې د الله لونه دی او بس مونږ یو وان او بشکمغا لنحنو یمغا الصافون صفونه تړون کی الله څنګه ما تاسو ته ابتدا کې اشاره کړې والصافات صفا دلته دی په خپل فرمایي د الله په الفاظو کې چې موږ یوسف تړون کی وان او بشکل نحنو البتمغا المسبحون تسبیح وینکیو وان كانوا او بشکا ودوی لا یقولون چې ویلې به د کافرو دا به ویلې څه به ویلې لو ان کچری و عندنا موږ سره ذکرن یو کتاب من الاولین د مخکینو خلقنا لکنا نخام خويب موږ عباد الله بندگان د الله ان موږ بکړې بندگی د الله المخلصین په اخلاص سره شی به موږ بندگان د الله مخلص فکفروا نشکل راغې نو بیا فکفروا نو انکار وکړو به دا غنا ان د قران نا فسوف يعلمون بسر د چې دوی په پوه شي ولقد بتحقیق سره سبقت وړاندې تیر شوه دی کلمتنا عذاب نه حکم زمونږه لعبادنا د خپل بندگانو د پاره المرسلین د پیغمبرانو په کې یعنی دا اشاره ده دا دویمه ارتباطي به د دې معنی اسانيږي انهم بشک چې دوی به لهم ام دوی سره به المنصورون مدد کولای شي ان دا فیصله ولقد سبقت مخکنه فیصله شوی دا د تشی کلمتنا زموږ د خبري خپل بندگانو کوم بندگانو د پیغمبرانو باره کې المرسلین پیغمبرانو باره کې چې د دې به موږ امداد کوو بیا معنا لګا ګرانه ده د دې لپاره سوره مجادله آیت نمبر 21 کې الله تعالی فرمایي سوره مجادله آیت نمبر 21 هغه کې فرمایي چې كتب الله لکلی دی الله تعالی وانا ز ورسولی او پیغمبران زما دا الله مقرره کړی دا چې ز او زما پیغمبران او موږ به غالبی غلبه به موږ پاره نو دلته همغه اشاره ده چې تاسو کو مقابله وکړل د پیغمبرانو انکار مو کړو الله تعالی لونه مقرره کړی وغیرہ وغیرہ والله وي دا مخکې نو فیصله کړی دا چې زما پیغمبرانو په تاسو باندې غالب وي او چنانچه هم شولم د غرانګي وان جندنا او بشکل اختر زمونږه لهم الغالبون هم دی بغالبوي فتولى بستمخوال وانهم د دوینا حتى حين تر یو وخت پورې وابصرهم او ګوره د دویتا
فسوف يبصرون بزرد چې دوی به هم وګوري اف بعذابنا آیا زمګه په عذاب باندې دوی یستعجلون تندي کوي جلدی کوي بیړه کوي فاذا نو هر کلا نزلا شراشغا بساحتهم د دې په میدانونو کې فساء ان ډیر بدبوي صباح المنذرين يرا سحر د يرا ورکون کوتا یعنی چاته چې يرا ورکړي شي دا غي سبب ډیر بدوي وتولى ومقوالا عنهم ددوینا حتى حين تریوی مدی پوری وابصر او غرا فسوف يبصرون بزر دې چې دوی به هم وګوري سبحان ربك رب العزه عما يصفون پاک دې ربک رب دستا ربي چې رب دې العزه دې عزت ولا طاقت ولا عما اغثنا يصفون چې دوی بیانې د دې صفاتونو نه پاک دې وسلام او سلام دی علی المرسلین په پیغمبرانو باندې والحمد لله او ټول تعریفونه الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات ده بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقران ذی ذکر سورہ صاد مکی سورت ته او د دې په شان نزول کې واقعا ده هغه واقعا مختصر دا و چې ابو طالب چې کله بیمار شوی او د مرګحالو اخیری وخت ود او د مکی 15 سرداران یعنی ابو جهل وغیرہ دا ټول او هغه وخت خو ابو سفیان مسلمان شوی نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی کې تشریف لرو نو دوی راجم و ټول ابو سفیان هغه ته ابو طالب نه غیر چپر ناس کو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهش دا و چې دې کلمه وایي او د دنیا د مسلمان لاشي نو هغه مسلسل دغه کوشش کوو خواهش یو او د دې خلکو دا خواهش و دي سردارانو چې د اوس مرګ حال دی او د کو وفات شي د غسلات شي مړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ د جګړه هم دغه رنګ پاتې شي بیا به څوک مونږ په منځ کې د خبرو کول به هم نه چنانچه دې تجویز پیش کو دي ته ویلي چې ته دا چلو کا چې اخیری وخت دی او ته استاد اوراره دې سره خبره وکا چې دې او مونږ په خپل منځ کې جوړه وکړو معاهده وو دې لچ کار کی او مونږ هم لچ کار کو او هغه معاهده کې کم از کم شرط بداوي چې دې موږ معبودانو ته بد نه وای زموږ دي بوتانو ته موږ چې څنګه الها جوړ کړی دي دې ته بد نه وای نو بس موږ بم دتا او د خدای ته موږ څنګه وای چنانچه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته او کینه ولو اورته ویل چې وراره ګوري دا ستاد کلی او د وطن مشران دي او عزتمن خلک دي وغیرہ وغیرہ دې دا سیوای ماته چې دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ساتي خاموش شو بیا ورته فرمایل چې کزه دې ته وایم داس یو کلمه دې ته وایم چې هغه کلمه دې وایي او دا غي په نتیجه کې د عربو او د عجمو د ډول سربراهي وکړي نو دا ودی د پاره ډېر بهتره نه دا کلمې وینا په نتیجه کې د عربو مشري هم به ملاو شي دیتا او د عجمو مشري هم ملاو شي دیتا نو چنانچه هغه په دې خبره باندې بګړاو شو او دا سورته صاد اولنی حصہ چې کومه ده د هغه جواب دی دغه واقع باره کې الله تعالی نازل کړی دا تاسو سوري به ان شاء الله تاسو پوهیږئ هم ور باندې صاد والقران قسم دې په قران باندې زی ذکر جدا خاوند دې نصیحت ورکون کړي او یا لوی مرتبه ولدا بل الذين بلکې هغه کسان کفرو چې کافر دي فی عزت په تکبر کې دي او شقاق او په مخالفت کې دي یعنی تکبر او د دې هغه مخالفت ته مجبور کړی دي د غلویواله دغه دې لپاره دای عزتي کنه لیکدا کم اهلکنا سمرم هلاکړي دي من قبلهم دي نوړان دي من قرن د قوموننا فنادوا بس اغوی بیا فریاد وکړو ولا تا او نو پاتې شوه حين وقت مناس د خلاصي دوی بیا ان څومره موږ مخکې هلاک لل چې کله به اغوی فریاد وکړو نو هغه فریاد به چې کو نو هغه وخت کې به د خلاصي دي خلاصي موقع پاتې شوی نه و आवाज به کو او نه بو پاتې حين وقت مناس د خلاصي دو وعجبو او دوی تعجب کو انداز جاءهم راغله دوی ته منذرون څوک یې راور کون کې منهم د امدوینا وقال اول الكافرون كافرون هذا جدا ساحر جادوگر دے کذاب دروغجن اجعل الالهه آیا جوړ کړي د پیغمبر ته اشاره ده معبودان الها واحدا اله یو اند دومره معبودان پر خودي دي او یو اله جوړ کړي دي دا لفظي معنی ده مراد ده چې دا دومره د الهانو او د خدایانو خبري مونږه مانو د ټولو په مقابله کې د ترجیح ور کړی دا یو خدای ته دا نور پر خودي دي ان بشکا هذا دا لشیء یو خبره ده عجاب چې عجیب ده دا عجیب خبره ده
وانطلقا او روان شول الملأ سرداران منهم د دوینا انیم شو چې لاړ شي واسبروا او کلک وسیږي علی الہتکم بخل خدایانو باندې شکل ورته دا خبره هغه کله چې لا اله الا هو ای نو دی به خپل کې مشوره وکړه چې ګوره بخل خدایانو ټینګ شي کلک وسیږي دا پرېنګ دی او دی وای دا ټول د دومره ډېر خدایانو موږ پرېږ د یو خدای عبادت وکړو بیا ان هذا لشيء يراد بشکدا یداسی شی دی یراد چې دی غواړي د غرض ده د خوخه ده ما سمعنا ندی اوریدلی مونږه به هاذا دا خبره فی الملت الاخرته په دین رستونه کې د نور چانه مونږه دا خبر اوریدلی نه و دا بنی در چې مونږه دا وارد چې دی کوي ان هذا نددا خبر الا مگر دا اختلاق د ځان نه جوړ کړی شوی انزل آیا نازل شو علیه بدبانی الذکر قرآن من بیننا زمونږ په منځ کې او دا به اعتراض کو چې مونږه د دومره خانان مالداری پوی او خيار تعلیم یافته خلک موجود یو او دې په کې راغې تعلیمي نشتا وغیرہ او دې وایي چې ما باندې نازل شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بنعوذ بالله سپک به قتل بل هم بلکې دوی په شکن په شک دي من ذکر زما د نصیحتنا یعنی دوی دا هغه باندې شک نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه له څنګه نه په حقیقت کې دي زما د ذکر باندې شک کوي دوی بلکې ان دا سیندا لما یذوق ورکل چې دوی اوسکی عذاب لما نه ده تکل دوی عذاب اصل خبره وای دا نه ده دوی دا زما د عذاب خود نه ده تکل شکل دوی زما د عذاب مزه وګوري بیا به دې اندازه ولګي ام عندهم آیشت دوی سره خزائن و خزانه رحمت ربک رحمت دستا درب العزیز چې زورور دی الوهاب او ډیر ورکون کې دی الله ام لهم آیشت دوی د پاره ملک السماوات با سید اسمانون والارض او دزمکی وما بینهما او چې دی دوړ په منځ کې دی فلیرتقوا بس دوی دی اوخیږي فل اسباب په پړو باندې پراسیو باندې یعنی بیا د کټ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دوی سوسی او دې ته جیلی سکیږي چې دی والی پیغمبر دی او موږ د خلک او خيار خلک خانان خلک موجود یو او دې شو نو ټیک ته کدی دومره تکړی او دومره خياري نو اسمان ته دی اوخیږي پړی دی واچي او د پیغمبر علی السلام د رسي او د پیغمبر علی السلام د وحی د سلسله دی بیا کټ کې بیا جندن لخر ده ما اغا هنالک چې موږ سره التا محزوم شکست خوردا من الاحزاب د ډلونا کذبت دروغ غنلو نه څنګه چې دوی دروغ غني زموږ د پیغمبر ته اومده غرانګي دروغن غنلو قبلهم مخکې دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وفرعون او فرعونیان ذل اوتاد چې د میخونو ولو فرعون ته ذل اوتاد عموما ویل کېږي د دې دوه مرادونه دي یا خدای ډېر مضبوطو یعنی کله چې سړی مضبوطی نومګه هغه ته خپل جبه ډېر مضبوط میخونه دي ډېر کلک خپې دي ده او یا د دې ظالمانه سزاګانې وي چې باقاعده چا د سزا ورکول داسې په دیوال به ودرو او په دې لاسونو کې به میخونه وهل د دې میخونه وهل بیا به په چکو باندې وهو نو هغه ته اشاره وثمود وسموديان وقوم لوط وقوم لوط عليه السلام واصحاب الايكه او ملګری او یا اوسیدون کې دا غبن ولا بي ولا شعيب عليه السلام قوم اولئک هم دغه کسان الاحزاب دا ډلې وی لخرې وی ان کلن الا کذب نده دا ټول ان دي ټولو دروغجن غنلیو الرسل پیغمبران فحق بثابت شو عقاب زما سزا په دی باندې ان کلن نودا ان دا ټول وو دا ټول داسیو چې دوی باندې دوی پیغمبر ته دروغ نسبت کړو او په دې ټول باندې زما عذابونه راغلي او مخکې د دې تفصیل بیان شوی هم د سورته هود وغیرہ کې وما ينظروا او دوی انتظار نه کوي ها اولئ داخل الا مگر کوي انتظار صيحه واحده د چغيوي مالها چې نشته چغه د پاره من فواق سوقفا ستوقف غي د پاره نشته څوک اشاره ولې نشي بیا کاغه ور باندې راشي وقالو دی وای ربنا ای رب زمونږه عجل زروکا لنا مونږه د پاره قطنا حصہ زمونږه د عذابنا قبل مخی یوم الحساب مخی د حساب د ورځینا ان ته چې مونږه یاري نو بازار راوړه مونږ باندې حساب سبا مونږه قیامت پوری صبر کوو یا ته مونږ ته صبر کوي خو بازار راوړه را نازل ک مونږ باندې د عذاب اصبر صبر کوا علامه پغسبانی یقولون چې دی وای واذكر او یا دوا عبدنا بند زمونږه داوود چې داوود علیہ السلام زل ایدی چې ډیر طاقت ولو انه بشک اغا اواب رجوع کون کې وغا الله تا ان بشکمغه سخرنا مونږه تا بکړیو الجبال غرنا معه اغسرا يسبحنا چې تسبیح به ویلې بالعشی مقام والاشراق او د سحر وخت
نور خطو وخی وطویر او مرغانهم محشورتن را جمع کدل با کلن دا طول له دتا اواب رجوع کون کیو داود علیہ السلام دی آواز تا وشددنا او منگا مضبوط کریوا ملکهو بسید دا وآتیناهو او منگا ورکریوا دتا الحکمت پوها وفصل الخطاب او فیصله ورکول د خبری یا فیصله کول د خبری او مد فیصله د په معاملاتو کې ورکریوا او د خبرو په بنیاد مدا طاقت د ورکړو داود علیہ السلام ته وهل اتاکا او آیا اتاکا راغلی دیتا تا نبأ الخصم خبر د جګړې کوونکو اس هر کلا تصور المحراب هر کلا چې دوی وا وختل په دیوال باندې برنه وختل ټوپونه وهل په دیوال المحراب هغه کمرې ته چې کمی کمرې کې به داود علیہ السلام عبادت وکاو او په دروازې رانغلل په دیوال روا وختل اس هر کلا دخلو چې دی را دن نشول علی داود په داود علیہ السلام باندې ففزعا بس ير راغه پاغه باندې منهم د دوینا دغه چې په دروازې رانغلل پولټه سیډ راغلل قالو دی ویل لا تخفت تم یریگا خصمانی مونږ د جګړې کوونکیو بغا چې زیاته کړه دې بعدونه ځنه زمونږه علی بعدن په ځنه باندې فحکم بس فیصله وکا بیننا زمونږه په منځ کې بالحق په انصاف سره ولا تشفت او تب انصافی مکوا وحدنا او خیمغتا الى سواء الصراط غلار برابر سی خلار مقدمغتا او خیا دغه کسان راوختل او داود علیہ السلام عبادت کو او دینه غبراو شو هغه ورته غبراوی دی ما مونږه د خپلو کې جګړه ده زمونږه د جګړې کې سواورا او بیا فیصله وکا اوس دا یو ورته فیصله کوي ان بشکا هذا اخي ورور د زما له د 99 نها نوی 99 ناجتن گڑی دی ولی او ما د پارا ناجتن یو گڑا دا واحدتن چی یو دا ولی ناجتن واحدتن او گڑا دا سما یوا فقال بس دی واحدت 99 گڑو ولا اغفلنیها ما تراک دا یوهم وعزنی او دې زورور دې په ما باندې فل خطاب په خبرو کې یا سختی کوي په ما باندې په خبرو کې یا په ما باندې زور لري دې نو چې دا خبره داود علیہ السلام واورده ناغه فورا جواب کوي قال اول داود علیہ السلام لقد تاکید سرا ظلمک دې ظلم کوي بتا باندې بسوالی په سوال کولو ناجتی کا استاد یوي غړي اعلان عاجه خپل ډېرو غړو سره ان دې ډېری دی استاد یو دا او دې سوال کوي تا نه او دې وند نه غواړي د غړي زیاته کوي وانه بشکا كثيرا دير من الخلطاء اذ شريكاننا لا يبغي چې ظلم کوي بعضهم زنه د دوی نه علا بعضن بزنه باندې الا الذين مگر کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا عمل وکړه الصالحات نیک وقليل او لما هم اغدي وظن ان لك دي اغدوینا وظن او خیال کو داود علیہ السلام انما چې بشک خبره ده بلنه ده فتناه ازمای وکړمږه په د باندې چې کله دا فیصله وکړه نبی داود علیہ السلام ته اندازه ولګیدا چې دا خدای الله تعالی ازمایش شو او ما باندې ازمایش راغله وو او د خپل ازمایش کې ما فیصله صحیح نه کړله نو فاستغفر بذبخنه وغختلا ربه د خپل ربنا وخر او د پرې وختو راکعا رکوع کوونکې او انا او رجوع کوونکې او الله تعالی واپس راتلونکې او الله تعالی ته سجده ده به سجده وکړي دومره واقعا قران کریم کې ذکر شوی ده او دینه زیات نه په حدیثو کې شته او نه دینه زیات مخکینی مفسرینو نقل کړی ده چې کوم مفسرینو کیسه نقل کړی ده چې داسې وغیرہ وغیرہ بیان نه ده پکار نو هغه مفسرینو بیا په خپل لکه قرطبی لکه ابن کثیر او ما کستن بیا ته او قتل ما بیا دنه داس مسله جوړ نشي لکه بل دا یو هغه چې موږ نه خبر خفه شوی ده الله دې خفنه کی کچرته ملاوي تاسو ته ورته وایي نو دا بیا دی بنی اسرائیل دې بس یو کیسه تړلې ده او هغه اسرائیلیات بیا دا ډېر یو خراب یو د بد عملی کیسه دې پسې تړلې ده چې داوود علیه السلام داسې ولا او تطبیق کسان راوستول خود هغه نه کومه مخ واړو څنګه چې الله دې مخ اړولې ده نو دا مونږ تاسو ټول لپاره بهتره خبره او د پیغمبرانو شان سره دا مناسبه هم نه ده او دا د اسرائیلو کې صدا مونږ ولې او چوری اولې غوونه وي البته دا کیسه کې چې کوم خبره ده چې دی وایي چې زه خو ازمایش کې شوی وم او ازمایش په بنیاد باندې ما زمافي غواړم چې رب زما ده او د پروت په سجدو باندې نو دا سه کومه وغلطي و چې د کړي و په دې کې نو دا په خپل چې کوم مفسرینو دې ته ترجیح ورکړي دا چې د مخکینی کیسې ټولې دروغ دي نو هغه وایي چې خبره داوا شکل دا دوه کسان راغلل نو د یو خبره د سواوردله د بل خبره اډو دوه اوریدله
د فورن فیصله وکړه. نو تا د خو ما د فیصله اختیار درکړو او د داوود علی السلام باره کې نورم دینو کې مخکې ممراضي چې الله تعالی د فیصله او بادشاہي او بیا د لوی حکومت الله تعالی ورکړو. نو ته خو بداسي چې یو طرف ته فیصله اوري او بیا غو طرف ته فیصله کوي، تا د بل طرف ته فیصله وانه ورته فورن دی ورته ویل چې تا داسې اته کوي تا باندې چې دا دې کوي کې دې شي چې هغه یو قدم دا غنۍ او دنه پټکړي او یا هغه د یوې غړي خدمت نشي کولای او د غړي لپاره باید تکلیفي او دې ورته وي چې 99 ستمانو تما طلاق کې دې شي نه خو ساتما او یا بل داسې غلطي په دلار کې یا په دې راتلو کې او یا د کوم یره چې په داوود علیه السلام باندې راغله کې دې شي دا یره د الله تعالی نه وخه ته ولې غبراو شي یا ته ولې دا دروازې ځان لپاره بند کړې ته بادشاہ او د خلکو لپاره فیصله کوونکی او تناسب عبادت کو د خلک مجبور دي چې په دیوال باندې تا تراوړي. بهر حال دا د ټول امکانات ستې شعار څه خبره وا د الله او د داوود علیه السلام په منځ کې ده. نو چې الله د داوود علیه السلام یو راز پټ ساتلې ده او هغه نه خبرې او نه خبره ولغواړي مونږ ولې ورپسې دروغ ورته چې داسې و داسې و. دا د الله او د داوود علیه السلام په لو کې د مینه او د محبت خبره ده او بیا په خپل د داوود علیه السلام هغه لوی درجه په خپل الله تعالی ذکر کړی دا چې فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. نو مونږ ولې داسې وکړو بیا او بیا خاص کور پسې ووم تړو داسې درو چې هغه سره عام سړي سره مناسب نه ده او بیا د سره او تړي او دروغ تړي ټول پسې فغفرنا له نمغه معافي وکړه د ذالک دا مونږ هغه ته معافي وکړه بل لوی درجه د پیغمبر وان وبشکله د پار عندنا مونږ سره لزلفا نشدواله ده وحسن مآب وړ خسته زید د ورتلو. یا داوود ان بشکمغا جعلناک جوړ کړی ته خلیفتن خلیفہ فی الارض بسمکه کی فحکم بس فیصله کوا بین الناس په من خلقو کی. شدې آیت تو ګوري کنه د یا داوود ان جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس. نو بیا دا خبر ډیره د انسان ذهن ته پریوزي چې د یو طرف ته خبر اوریدلی و او د بل طرف ته خبر نه اوریدلی. نو الله ورته اشاره وکړه چې داسې فیصله مکوه او بیا الله حکم وکړو چې اوس فیصله کوا او فیصله وکړه د دوړو خبره اوره او دوړې. نو خلیفتن فی الارض خلیفہ بزمکه کی فحکم بس فیصله کوا بین الناس بمن خلقو کی بالحق بانصاف سرا ولا تتبع الهوى او پیروی مکوا د خواهش فیضلک گمراه بکتا عن سبیل الله د الله دلارنا ان الذين بشکا کسان یضلون چې گمراه ول عن سبیل الله د الله دلارنا لهم غوذ بار عذاب ده شدید سخت بما نسو په سبب ده چې هغه هیر کړل یوم الحساب ورځ د حساب یوم الحساب ورځ د حساب. وما خلقنا السماء او ندی پیدا کړی مونږ اسمان او الارض او اسمکا وما بينهما او غس چې د دوړ په منځ کې دي باطلا عبسا مونږه سي عبس خو ندی پیدا کړی چې لوبه کوم نه کوله چې بیکارم پیدا کړی. ذالک دا ظن دا ګمان له الذين دغه کسانو کفروا چې کافران دي فویل بس هلاکت للذین وخلق الفار کفروا چې کافر دي من النار د اورنا. ام نجعل الذين آیا مونږ بجوړ کوغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عملونه وکړنه کل مفسدين پشان د فسادیانو فی الارض بسمکه کی. نو آیا مونږ په فسادیانو مؤمنان یو شان دي کو ام نجعل المتقین آیا مونږ بجوړ کو پرهیزګاران خلق الفجار پشان د بدکارو. کتاب دا کتاب دے انزلنا ہو چې نازل کړی دې مونږ دا قران الیکا تا طرف تا مبارکون دا برکت ولدی لیتدبروا دې لپاره چې تدبروا کی غورو کی آیاته دې آیاتونو کې وليتذکر او دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کی اولل الالباب د عقل خوندان. ووهبنا امغ ورکو لداود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام نعم العبد بهترین بنده او خسته بنده او انه بشکا اواب اغم رجوع کوونکې او الله تا اظهر کلا اوردا چې پیش کړل شول علیه په د باندې سليمان علیہ السلام باندې بالعشی د ماقام په وخت کې الصافنات اسنا چې اصلي وو الجیات چې هغه تیز رفتاری وو. فقال ان اولی د سليمان علیہ السلام انی بشکذ احببت ما مینا کړی دا حب الخير مینا د مال یا مینا د اسنو عن ذکر ربی چې د یاد ربنا غافل کلمہ عن ذکر د یاد ربی د خپل ربنا حتا ترغه وخت پوری توارت چې پټ شولا بالحجاب پرده کی نه نور دغه شمس مؤنث ته ناغه اشاره ده ردوها واپس کوي هغه علیا په ما باندې
فتوافقا بس به شروع وکړه مسحن پلاس لګولو بالسوق په مړی په پندای باندې والعناق په مړی باندې سټون باندې او دا د سليمان عليه السلام هغه واقعا و دې هدا پورې تاسو واوریدل د څومره چې وا اون تم رہی خبره همدغه صحیح ده بده کې شک نشته اوس سليمان عليه السلام لګیا شو مسحن بالسوق چلا سے لګاو په مړی باندې باز خلکو دغه معنا کړی دا چې لګیا شو چې قتل کولې شروع کړل دا د سره مناسبه غونته معنا نه ده باز وایي چې هغه پټه شولا او هغه اسرائیلیاتو خبره ده خطوا فلان او ډینګو وغیرہ وغیرہ او دغه په مینه کې لاړو او بیا د نماز قضا شو دا د پیغمبرانو سره او خاص کر د سليمان عليه السلام خدا بني اسرائیل او يهود ډیر زیات مخالفینو او ډیر انتهایی بدترین الزامات په باندې لګولي نو چې څومره الله خبره کړې ده بس دینه چې کومه خبره معلومیږي هم دومره ډیره ده نو دینه چې کومه خبره معلومیږي یا کومه ته چې مفسرینو ترجیح ورکړي ده هغه دادا چې کله توارت بالحجاب پټشولا مرسترګه پتیارو کې یعنی ماقام شو او د اسونو د تیاری چونکی سليمان عليه السلام بهترین مجاهد وو او څنګه چې سبب کې څه کې تاسو اوریدلې دي او دا د مجاهدینو د رخصتي وخت او اسونه را ورستل شي او هغه لپاره باقاعده تیاری وو باغې تیاری د وجنه مازدګر مستلاړو چې وې قتل نوسترګه پریوتی و او بیا ویل چې دا واجب کارو شمار چې دا غسی کارو شو او هو به هم دا غرنګي کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په موقع کې چې خندق کله کندو نو مازدګر مستله و دا غینه او بیا رسول الله کې تاسو خپل وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د دې کورونه د اورونو نډکی موږ نه مازدګر مونږ بوتلو نه دا کیږي داسې او هغه اهمیت او ترجمه هم د غرنګي دا او حالات هم د غرنګي او دا ټول په دې خبره باندې دلیل هم دی چې دا انسانان او بل طرف ته دا ګناه هم نه و ځکه چې د سليمان عليه السلام د اسونه خود ځان د پاره د زمونږ دي د صدرانو په شان ځان د پاره خو نو ساتلی چې کنه خپل په منډه کولې او نو به په وهلي نه غو د په د مجاهدین او اسونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې احادیث دي چې څوک د اسکی د غوګونو په منځ کې چې کوم هوا راځي دا به تر قیامت پورې برکت نه کوي قیامت پورې به بده کې برکت وي او نن سبا دا ثابت ده څومره لوی ساينس او ټکنالوژي ترقی کړې ده اصلي دي وغیرہ وغیرہ دي هغه باوجود اسونو چې کوم اهمیت په جهاد کې هغه اوس پورې اهمیت کم شوی نه اول الله بده کې خو د خیر او برکت نوم د غنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کړې ده خپل اصل سره مینه کوله کسوانو می وداغي مینه ورسره کوله او خاص کر د مجاهدینو هغه سامان سره تورو سره او د هدا پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رزق چې کم دي دا د توري د لاندې ده او بیا الله تعالی ته حکم کوي چې دا ما پټوا خادمه ګرځي خامخا تاسو خپل ځان سره اسلحه او تشهینه ګرځوي دغه چې مجاهدینو او دا خدای داسې د زمونږ په شان دي خلک نه و د مسلمانانو خاص کر د پیغمبران د ټول شنو باندې پویدل نو بس هغه طرف ته اشاره ده همدوم الله کړی ده همدوم ته مور باندې ځان پویګا اوس کا بیا دین علاوه بل خبره یې پکې ممکن ده چې وی پکې نو که الله د هغه پرده اچول غواړي په سليمان عليه السلام باندې مونږ ولې هغه پس نور ورو موږ ولې هغه پسې بعد دروغ او د ځان اورو تړور پسې الله تعالی خو د سليمان عليه السلام د زړه هغه کیفیت نه هم خبر دی هغه باندې خدا خبره تیر شو هغه د الله پیغمبر او هغه الله تعالی رسول دی خو موږ باندې به تور ازمایش دا خبره ده او موږ د یو پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړو او موږ ګستاخی موږ د پاره د عذاب باعث وګرځي دا وړل موږ د پاره بدقسمتي بوي بیا دا یو کیسه و اوس بل کیسه ولقد بدا کی سرا فتننا موږ ازمایش کړو سليمان عليه السلام باندې والقینا موږ چولې والا کرسیه د پتخ باندې جسدن یو جسد نیمګړې ثم بیا انا رجوع لد سليمان عليه السلام په کرسی کې یو هغه پیدایش هغه ماشوم پیدا شوی او هغه نیم پیدا شوی عجیب الخلقت هغه چولې شوی دینه زیاته خبره خودلته نشته خود دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث موجود دی دا نور د پاره نو کنور د پاره وې نو مفسرین وغانه کل کړي وې مونږ هم تاسو کړي وې نو هغه حدیث تاسو وسوري بدا خبره په دې باندې واضح کیږي او دا کافیم ده د پوهې د پاره او دا ان دا ګوره کنه الله تعالی فورن په دې ډوړو کې چا چې الله تعالی تدبر ور کړی وي عقل ور کړی وي الله تعالی دې موږ تاسو ترا کی چې موږ په دې امداد سوچو یو خبر الله موږ ته ظاهري نو د پیغمبر اسلام سره ظاهر کړ یو خبر الله نه ظاهري نو الله نه ظاهر کړی او یا به ظاهري موږ په نه پوي شاید یو وخت دا سراشي چې ابدا غوایتونو باندې خلک بیا پوي شي هغه خبره دا بخاری شریف کې دی حدیث
سليمان عليه السلام قسم خورله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نن شپه بزه اټول بیبيانو سره کورواله وکوم او د او یا لسکم سل بیبيانې چې هغه وخت پابندی نه و د بیبيانو او الله تعالی طاقت ورکړو چې دومره لوی طاقت ورکړو د هوا او تابع کړی و کړیان تابع کړی نه الله بدا طاقت مو ورکړو نو 70 یا 90 بیبيانې او دا په دې وخت کې د ارمان راغله او چې دلته د مجاهدین استي اسونه دي مجاهدین دي جهاد استي نو دغه کې دا خواهش راغله او چې کاش زما داسې زمن و او ما دا ټول جهاد استولې او دا د یو نیک سړي بهترین خواهش ده همغه دا ټول دا خواهش ده چې ما زمن و نیکان و مجاهدین و د دین سپیان و د الله قرآن کریم یون کې و نو دا ډیره زیاته خبره ده نو دی وجنه د اولي چې زه ونن شپې دا ټولو بیبيانو سره کورواله کومه او د هر کوروالی په نتیجه کې و ما تعالی تعالی یو بچی راکې او دا به د الله تعالی په جهاد تاسو د الله تعالی په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي خدای دې سره ان شاء الله نو ویل چې کله الله خو خي ځکه چې ته په خپل مرزي خو بچی نشي پیدا کولای کته ته الله تعالی هر څومره طاقت درکړي دی خو ته خراب خو نه الله تعالی هوا مسخره کړی دا وغیرہ وغیرہ هر څه ونن سبا کوم خلکو چې د پیغمبرانو او زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو پر شی جوړ کړی دی دا غوښنه پر اړه واضح دلیل دی او دا بیان کړی الله تعالی دې پر د هر زمانه د پر دلیل وي نو الله تعالی د 70 یا د 90 بیبيانو نه د روغ بچی په مقابله کې 21 بچي هغه هم نیم بچي پیدا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچې هغه ان شاء الله ویلی وي نو الله تعالی باندې کرنګي کړی الله تعالی باندې کرنګي کړی وي قال اولی سليمان علیہ السلام رب اعظم ربا اغفر لي بخنو کماتا وهب لي اورا کماتا ملکا بادشاہی لا ينبغي لاحد چې نوی حاصل شي اچاته من بعد زمانه ورستو دا سی بادشاہی راکی چاغه نه بعد هغه سی بادشاہی بیا بل چاته ورنه کی چنانچه ورکړه هغه سی بادشاہی بیا بل چا سره نشته انك بشک انت الوهاب بشک انت دیر ورکون کوي فسخرنا بس مونږه تابع کړل له د لپاره الريح هوا تجري چروان بوا بامره په حکم د رخاء ان په نرمۍ سره ځکه چې هوا چې سخت شي په خپل مصیبت ته نه نرمۍ سره ورو حيث اصواب چرته بچي اغت للغختل سليمان عليه السلام وشياطين او شیطانان کل بناء طول تعمیر کون کی جوړون کی مستریان وغواس او غپا وهون کی په دریاب کې دغه چرته نبی او طهیر جواهرات وغیرہ دا شونه راوړل او د نور بستیانو ته کوم د طریقې باندې جوړ پویدل په دې باندې واخرین او ذن نور مقرنین چې تړلی بو فل اسفات پسندیرونو کې حاذاتا انا دا زمونږ ورکړه دا فمنن بس یعنی دا زمونږ ورکړه دا چې چاته ته ورکې چې چا باندې ته احسان کوي او امسکین دا مونږ سليمان عليه السلام ته وایو چې ما ته دا درکل او ستا مرزي دا چې چاته ته ورکې او که چا باندې احسان کوي ورکولو او امسک او یا کزان سره دی بغیر حساب تاسو را بده خبره حساب کتاب نه ها زدا ده عطاؤنا زمونږ بخشش زمونږ ورکول فمنن بستک ور کوي او امسک یا کتن ور کوي ځان سره ساتي بغیر حسابا وان له بشکد د پار عندنا موږ سره لزلفان دیواله ده وحسن ما بډیر خسته زید ورتلو ده واذكر آیات عبدنا بنده زمونږ ایوب چې ایوب علی السلام اذ هر کلا نادا چې आवाज وکړ ربو خپل رب ته انی چې بشکز مسنی رسیدل ده ماته الشیطان شیطان بنصبن په تکلیف سره وعذاب او په عذاب سره نو الله ورته وسل خی اور قز اوها برجلک په خپل خپې باندې ها زدغه مغتصلن چې دا وبدي بارد یخی وشراب او د څکلو د پاره هم بعض خلکو معنا کړی دا چې دا بارد دنیا بیل چې نو د څکلو د پاره او یو بیل چې نو د لمبلو د پاره خبر العام معنا دا کړی دا چې دا څخه په په اسمه کې د دې په نتیجه کې به یو شنه روان شي هغه نه اومس کا او هغه باندې لامبا نو ستاره بیماری او ستاره تکلیف والا ختم کی وهبنا امغه ورکل له دتا اهله د کور ولا ومثلهم او د په شانت نور هم ما هم د دې سره ځکه چې د اټول پر خو دیو او یوازې ته او یو بیبي سره پاتې و نور د نفرت کو چې د بیماری به مونږ ته ولګي و د بیماری لګیدون کې دا اچوت ته وغیرہ وغیرہ نو الله فرمایي چې ما چې څومره خلق دنه تریو هغه مې ورته په دوچند کړل رحمتا منا رحمت د خپل طرفنا و ذکر او نصيحت لاول الالباب د عقل خوندانو لپاره واخذ او نساء بيدک په خپل لاس کې دغتن یو موټه ډکی
یعنی جارو ته ویل کیږي ځکه جهام یو موټی کې څنګه لاس کې نیسو فطر بیا سوها بیا به پدې سرا ولا تحنث او قسم ما توا بیا دا په روایت کې راغلي دي چې دوی واره بیبي چې د خدمت ته براتلا او هغه لګل شي او د قسم وکړو چې راشي سل کوړي به وهمه قسم یې وکړ نو چې کله دې جوړ شو روغ جوړ شو د قسم خورل او الله تعالی فرمایي چې خیر دې قسم ما توا دغه په ځای باندې ته داسې یو جربه درایا جارو والا چې باغې کې لسل ډکی وي او باغې باندې یو گزار اوها نو بس استا قسم الله تعالی پوره کی ان وجدناه مونږ مونږ له اغا صابرن صبر کوونکې نعم العبد بهترین بنده او انه بشک اغا اواب رجوع کوونکې او راتلونکې او واپس واذكر یاد کا عبادنا بندگان زمونږ ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ولل ایدی چې هغه خواندانو د لاسونو ول ابصار او دسترګو ان بشکمغه اخلصناهم خالص کړیو هغه ان غوړه کړی مو هغه بخالصتن په یو خاص یعنی په فضیلت سره ذکر نصیحت چې یاد هغه ادار ورستنه ده چې هغه یاد اخرت وانهم بشکا غوی عندنا موږ سره لمن المصطفین بشکا زمغنا غورشی خلقنا برگزیده بندگان نو الاخيار او خسته خلقو ورکړی شی وو واذكر یاد کا اسماعیل علیہ السلام واليسع او يسع علیہ السلام وذلکفل علیہ السلام وكلنا ذا طول من الاخيار دخو خلقنا هذا دا ذکر نصیحت و انه بشکل المتقین نکانو خلق د پارا لحسن مآب خسته زید ورتلو ده جنات باغون دی عدن د همیشګری مفتحتن چې خلاص شي وی لهم دوی د پارا الابواب دروازې متقین تکیب لګولی فيها باغی کی يدعون چې دی براغواړي فيها باغی کی بفاکهه میوه کثیره ډېری و شراب او اسکل وعندهم ودوی سره بقاصرات الطرف کته ساتون کې د نظر وی اطراف او همزولی بوی دیو بل سرا تربون جمع ده او دا حسن لا زوال ته ویل کیږي هر قسم حسن نډکه هاذا دا ما هغه توعدون چې تاسو سره وعده کولې شي یوم الحساب د ورځې د حساب